ډیرو محترمو عزتمندو مسلمانانو، نن یو بهترینه وظیفه د حاجاتو دپاره او اسانه هم ده. محترم مسلمانانو، ستاسو په زندګۍ کې چې څونه تکالیف دي، مصیبتونه دي، تاسو خفګانونو وښلي یئ، تاسو پریشانو وښلي یئ، ستاسو زړه ته چین، سکون، راحت نشته دی محترمو، دا وظیفه صرف شروع کئ محترمو. 11 پیرې چې په 1 منټ کې انشاءالله ویلی کېږي، په 2 منټو نه سوا وخت پرې نه لګي، نو الله تعالی به ستاسو دا مصیبتونه انشاءالله ختم کړي. محبتونه به ستاسو په زندګو کې راشي، ستاسو په زندګو کې به بهار راشي، سپرلی به پکې راشي، ګلان به الله جل شانه ستاسو په زندګۍ کې وکري. محترم مسلمانانو، آیات ډیر زیات آسان دی. ونجیناه واهله من الکرب العظیم، بس دقه څلور ټکي دي محترمو. ونجیناه واهله من الکرب العظیم. راځئ دا وظیفه شروع کو محترمو. دا وظیفه خپل ژوند کې راولو صرف سحر. محترمو مسلمانانو، په دې طریقه چې کوم درته زه ښایم ویې کوئ یو ځل، انشاءالله چې الله تعالی به مو تمام حاجتونه پوره کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو محترمو عزتمندو مسلمانانو ورونو خویندو، تاسو به انشاءالله چې روغ جوړ یا په صحت به یا الله جل شانه هم خوشحاله و آباد کامیاب او کامران ساته الله تعالی د زړه مرادونه حاجتونه ستاسو پوره کړي. محترمو مسلمانانو، نن چې زمونږ کومه وظیفه ده هغه بهترینه وظیفه ده. د اولاد د پریشانو دپاره هم ده، د خاوند د پریشانو دپاره هم ده، داسې ستاسو په زندګۍ کې کوم حاجتونه د هغې د پریشانو دپاره هم ده. او چونکې د دې آیات معنی هم دا د محترمو چې الله تعالی فرمایي چې منګه ستاسو د کور والا په زبردست مصیبت کې هغه د هغې مصیبت نه بچ کړه. الله تعالی څه وایي چې ونجیناه واهله، ستاسو کم کور والا چې په کم زبردست مصیبت کې نو هغه موږ د دې مصیبت نه خلاص کړه. زبردست مصیبت کې ښه، خو بیا هم الله جل شانو فرمایي چې موږ خلاص کړه. نو ستاسو به زبردست یو حاجت وي، ستاسو به یو زبردست مصیبت په تاسو باندې اخته وي. هر انسان مصیبت افته دی، هر انسان څه ناڅه محترم و پریشانی کې دی، نو دې وظیفې سره به الله تعالی د دا پریشانی ختم کړي. څوک د اولاد د لاسه په خفګان کې دی، څوک د ښځې د لاسه په خفګان کې دی محترمو، څوک د رشتو د نه کولو د وجې نه په خفګان کې دی، څوک محترمو د قرضونو د وجې نه په خفګان کې دی، د چا خپل کور نشته دی نو خفه دی محترمو، د چا زمینداري سمه نه چلیږي، د چا په کور کې جنګ جګړې د رونو خویندو د لاسه تنګي خفګان کې دي، چا ته ذهني ټینشن دی، چا ته دماغي محترمو ټینشن دی، څوک د چا په ړه کې والونه بند دي، د چا ګردې خره. لہذا هر انسان چې کم دی څه ناڅه محترمو پریشان حال دی، ځکه دا دنیا د پریشانو ځای دی، آخرت بیا د مزو ځای دی. دنیا کې به پریشانی راځي، آخرت کې به الله تعالی ملاقات فرمایي، د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وي محترمو. نو دلته لږ ځان وکړو آخرت به هم سم شي، که دلته هم څه ونه کرل آخرت کې به بیا تش پټي ته ورځو او هغې پټي کې به څه نه وي. ګوره د جنت ځمکه زرخیزه ده، زرخیزه. دلته به سبحان الله الحمدلله ذکر اذکار روجه صدقه خیرات دا به موږ کوو، نو هلته به زمونږ هغه پټي کې الله تعالی هغه ونې راخیږي، زمونږ بنګلې به تیاریږي. محترمو دا لږه زندګي چې ده دا د الله تعالی پوره په احکاماتو تېره کړو. جناب محمد رسول الله، بعضې خلک زما په دې خبرو باندې خفه کېږي. بل هم یو کس کمنټ کړی چې دومره خبرې کې نو دومره خبرې کې زما دا وظیفه د سره ګوره مته، تا داسې ضرورت نشته چې زما دا وظیفه وګورئ. 15 غنټې فلمونه ګورئ، ټیک ټاک کې سازئ، ګانې بجانې سازئ، چې ته د الله د دین خبرې کوم، د الله او د الله د رسول خبرې کوم، په تا باندې بد لګي، بیا بیا ټایم دې راله خراب کو. دا ټایم به ستا پیدمني زه ته دین ښیم، زه راته الحمدلله د حدیث ویم، زه راته قرآن ویم، زه راته وظایف ښیم، مشکلاتو نه د ایستلو طریقه راته ښیم، او ته په ما باندې بیا دغه کې چې خبرې ډېرې کې، تا ته سره ضرورت نشته. زما چینل انسبسکرایب کو، کور ته ځه ګیرو لګوه. محترم مسلمانان، دا ډېره د خفګان خبره ده چې موږ سره د دین دپاره ټایم نشته، د وظیفو دپاره ټایم نشته دی، بس صرف د دنیا په لهو لعب او په دنیا په دغه کې موږ اخته شوي. نو الله جل شانه خوشحاله که څوک خفه کېږي خفه کېږئ مه، او که څوک دا وایي چې ته خبرې ډېرې کوې نو هغوی د زما اجازت دی چې نه دي ګوري زما وظایف. زه د الله دین بیانوم،
د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې راته ښیم وظیفې راته ښیم تاسو بیا په ما باندې هغه دغه کوئ. لهذا سحر مونځ نه پس 11 پیرې ماښام مونځ نه پس 11 پیرې ونجیناه واهله من الکرب العظیم. سورة الصافات سورت ته محترم مسلمانانو زه به انشاءالله په سکرین باندې هم د آیات مبارکه ولیکم. ونجیناه واهله من الکرب العظیم چې 15 پیرې په یاد وي انشاءالله بیا به ته په یادو یاد وي. سحر مونځ نه پس 11 پیرې ماښام مونځ نه پس مونځونه به سره په اهتمام سره شروع کوئ. که مونځونه مو سره شروع کړه بیا به وظیفې کار نه کوي محترمو. ژوند کې به سکون نه وي که مونځ هم شروع نه کړو. ژوند کې به خوشحالي نه وي محترم مسلمانانو. دغه طریقې سره انشاءالله العزیز دا آیات مبارکه سحر مونځ نه پس ماښام مونځ نه پس په دغې طریقه باندې وایي. کومه طریقه چې راته ما وښودله انشاءالله چې الله تعالی مو سره دغه تمامې پریشانۍ ختمې کړي. الله تعالی نه غواړئ د الله تعالی در ډېر غټ دی لوی دی. الله تعالی په غوښتلو خوشحالیږي په نه غوښتلو خفه کېږي. لهذا الله تعالی زما ستاسو حاجتونه پوره کړي. جزاک الله خیرا.